नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अद्दिबू औलादकुम सलासत खिसालिन, फरमाई द्रे आदतुना खपल औलाद ता ورزده کې سو عادتونه درې عادتونه قربان کم عادتونه دي. فرمای خپل اولاد ته قرآن وخای، قرآن عادت یعنی کوي څنګه نن کاری صاحب ختم کړای دي، دا مور او پلار بختور دي، دا ماشومانان بختور دي. او فرمای خپل اولاد ته زما د نسل د سعادت او محبت او خای تاسو خو نن تاسو د خپل نیکه په نقش قدم نه ځئ، د خپلو مشرانو په نقش قدم نه ځئ. او دریم فرمای خپل اولاد ته زما محبت وښایئ. دا نه چې زموږ شانتې سړی خو بس وحي به ورته کېده، نه تا شانتې څنګه بې مثل او بې مثاله. حضور فرمایي بخاري حدیث ته څنګه چې زه مخکې وینم الله په ذات مې د قسم دقه شانتې زه وروسته هم وینم. فرمایي چې څنګه زه په رڼا کې وینم دقه شانتې زه په تیاره کې هم وینم. نو ستا شانتې څنګه شو؟ فرمایي ایکم مثلی، په تاسو کې څوک زما شانتې دی؟ والله یطعمنی ویسقینی. بخاري حدیث ته نبی علیه السلام 9 ورځې روژه و مسلسل، نه به یې پیشمنی کولو نه به یې افطاری کولو، روژې ماته یې بیا نه کولو. 9 ورځې باندې صحابه و چې شروع کړلې روژې، صحابه کرام 2 درېیمه ورځ به راپرېوتل. فرمایي ما بال قوم، په دې خلکو څه چل وشو چې دا راپرېوځي؟ صحابه وایي قربان مونږ خو ستاسو په نقش قدم ځو، وصلي روژې نیسو، منځ کې روژې ماته یې نه کوو، منځ کې پیشمنای نه کو. نبی علیہ السلام فرمای ایکم مثلی، او صحابه کرامو په تاسو کې څوک زما په شان دی؟ والله یطعمنی ویسقینی، هغه زما رب ما ته خوراک هم راکوي او څښاک هم ما ته راکوي. سبحان الله. نو ما عزتمندو مونږ ته پکار دی چې زمونږ دا ماشومانان ګلان چې دي د حضور محبت ورته وښایو. هغه پلار به څومره بختور پلار وي چې ماسخوتن کې بچي سره کور کې کور والو سره او ماشومانو ته د خپل نبی علیه السلام د محبت یوه خوږه خبره دا څومره بختور پلار دی چې خپل اولاد ته د نبی علیه السلام صفتونه کوي. کو به انشاءالله عالمانو نه زده کوئ، تاسو زده خپل بچیان کېنوئ. بچیا زمونږ نبی اخیرنی نبی دی او نوم محمد دی او د الله اخیرنی رسول زمکې ته راغلی دی. دا ورته ښایي خپل اولاد ته خاتم النبیین دی، دای نوم دی، دای نوم دی، دای نوم دی. دا صفت ورته کوئ. انشاءالله دا صفت ته حضور چې دی دا به زمونږ د نجات ذریعه کېږي. څه به کېږي؟ نجات ذریعه. څنګه به کېږي؟ یاد وساتئ بني اسرائیلو کې یو کسو، بني اسرائیلو کې شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت الله علیه فرمای په بني اسرائیلو کې یو سړی، هغه سړی ډیر ګناهګارو، خطاګانې بیا کولې. خدای ما عزتمندو قدرمندو مرګ نه بعد چا په خوب باندې وکتلو، توجه، په خوب باندې وکتلو، په خوب باندې چې وکتلو سو ګوري چې سړی په جنت کې ګرځي. وایي ته څنګه جنت تر ورسې؟ تا خو بله ګناه نه مخ نه ګرځولو. وایي یقینا زه ډېر ګناهګار وم، خطاکار وم، خو یوه ورځ مې تورات کولاو کړو، په تورات کې ما ته محمد رسول الله لفظ ښکاره شو. هغه تورات مې اوچت کړو او شونډو سره او سترګو سره مې د محبت نه ولګولو چې مړ شو الله راته ووې او فلانیه ډېر ګناهګار خطاکار وې، خو چونکې ما حبیب نوم دې ښکله کړی دی، دې له جهته د دوزخ ته نه لېږم، جنت ته به دې لېږم.